دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبانی ادر تا بیانو اس شیر نبی علیہ السلام مبارک فرمائی بنی اسرائیل کیو سڑیو یو نیک سڑے دے او یو بزرگ دے ہم نیک دے او بزرگ دے او پاک سڑے دے او ډیر زیات عبادت گزار دے دمرا عبادت گزار چې ادن خزشتونی بچیشتا ځان لپا یو جونگڑا کے پروت تے او پاگا جونگڑا کے اللہ یادی روجی نیسی دروازے او د شپې لګیا دے عبادت کئی دروازے روجی دی او ځان لسه مختصر غنه مزدوری کئی دی برا رهبانیت کو او هغه مزدوری جونګړې ته دن کئی او ځان لخپل پخلې کی نه چا ډوډۍ خوري نه چوبس کی او که څوک صدقه خیرات وروړي هغه ته نه برازي اخو مال به څوک نه راځي صرف دی لګیا دی الله له عبادت کوي د شپېم لګیا دی دروازې ما لګیا دی او الله یادی پخکارې مې دی او پپټې مې دی نه بچیشته او نه خزشتا او نه اولاد شتا نه گاونډیا شتا او نه رشتہ داران شته یو دی یو الله زبردست عبادت کې لګیا دی نو مې سده برسیسا راهب لګیا دی عبادت کوي شیطان ان خطر چې دی بسنګیرو دیو په کومه طریقه ګیرو نو کله دا شپونکیانو دا جینکه دا ګړو سیر سرولو والا دیو تاوی راتاوی چې دی چې ته مزدوری لذی لاره کې ورتاغوی ودرئی که په دوی نظر پریوت کله خشتاله کان ورته په لاره کې ودرئی که په دوی نظر پریوت کله شیطان په خپله ګورې دی خپلم په مختلفو شکلونو کې راځي لیکن برسیسات دمرا تکړه دی د الله تعالی په محبت کې او دمرا د الله محبت کې مست چې دی اخواړو نظر نه کوي لګیا دی او د خدای عبادت کوي چته هفته کې 2 هفته پس ځان یو کیلو اړو ګټي او بیا راشي هغه ځان له پخې بد دغه خپل پروګرام دی صرف دومره چې پاګه جونګړه کې چې ځان لکه ما جوړه کړې ده یو طرف ته هغه کې یو طرف ته ځان له کلکې جوړه کړې ده چې د ما باندې رڼا لګي په ما هوا لګي دروازه د پسې بند را سوکرات نشي شیطان سازش ته وګور سکیم دې استعمال کړي چې دا جونګړې ته جینکه راول دا ګړو سیر چې سرولو والا دی غیتم التفات نه کوي او دې چې کوم کلکې طرف ته دی التکی ولا مختلف طریقو سره جینکه راول خو التفات نه کوي اس توجه نه ورکه دې شیطان په خپل ځان یو عبادت گزار جوړ کړ یو عبادت گزار سړی په شکل کې راغی او د دې برسیسا کلکې ته مخامخ خلته په عبادت باندې ودرېد دا گیا دی شکل د عابد جوړ کړی دی شکل دنه خو بلا ده کنه خو شکل د عابد جوړ کړی دی لګیا دی عبادت گزار خپل عبادت کوي دی برسیسا چې د کلکې نه قتل هلکه دا سړی خو عبادت گزار څوک نیک سړی معلومیږي چې بس د بیاو قتل بیا هغه څه په قیام دی چې سپس بیا د کلکې نه قتل بیا هغه څه په قیام دی نو دا قاعده چې عبادت والا چې بل عبادت والا ګوري د فضل کې هغه شوق پیدا کیږي پسخېږي ورته سبا چې ګوري دا سړی پر رکو دی سهار نه پر رکو دی دی چې کلکې کې ګوري غرمه شو بیا پر رکو دی بیا چې کلکې مازیګر دی بیا پر رکو دی بیا چې کلکې کې ګوري ټول ورځ پر رکو پروت بل اوس چې بیا وته قتل په سجده پروت دی لکه دا څنګه مونږ کوي د نن خو 3 مسلوره مرز ده په یو ورځ کې غون قیام وکړو دا به مغه یو کوم به اخلاص کړي بیا به شروع کړي او پر رکوع او په سجده دومره وګدې رکوعګانې وګدې سجده وګدې قیام دا ناسنګ سره دی ورته ورو پسخي او هغه شیطان کافر بچي اخو لګیا دی خپل مشن شروع کوسه هغه نن الته عبادت کوي سبا یو فوټ را نږدې کېږي یو غزا نږدې کېږي بل 2 غزا نور را نږدې کېږي بل یو 3 غزا نور را نږدې کېږي دا برسیسا وي چې دا خو نیک سړی دی مانا زیات نیک دی سړی مونږ خو چې لګون دی ودرې ګنو ستړي شو کین ورته او پر رکوع چې لګون دی وګد کو نو بیا ملا کار نه کوي دا ظالم خو سار نه غرمه پورې یو شان پر رکوع دی او ټول ورځ پر رکوع دی نو دی ورغه او دیګه تل ورشمه څوک نیک سړی دی چې وروته ورته وی مهرباني وکړه غوندي او ته خو ډیر خسړی دا نورم در باندې لګي او هوام در باندې لګي ته زما دی جونګړې تراله الته د عبادت وکړو نو خبي او ورته لری شورک شه ما د خپل خدای نه منې کې شیطان وته وي ما خپل خدای ته متوجه ما خدای ته په دانور کې ما چې څومره ودرېږم هغه د خپل رب خوشاليږي ته کوه په دا جونګړو کې مزه چرچي سړی خو ورته سړی چې دا خلا بزرګ دی دا لکم نیک سړی دی رو اور خپل عبادت خای نقشه جوړه کړې ده ګوري چال دی چال سکیم دی سازش دی
او یو طریقه جوړه کړې ده او یو مشن کې لګیا دی چې دا برسیسا به د په کومه طریقه راونیسم او دی په کومه طریقه برباد کم. رو رو رانږدې کېږي. یو ځل باران شو، چې باران شو دا برسیسا ورغی او ورته کېناست. هغه سړي ته د خدای خاطر نیک سړی ګڼي، زه ګورې چا سره خبرې هم نه کوم او زه په لاره ځم، د ګورې هغه ما قصه نشته، نه ښه ده نه بچي، خو دا باران دی. یو درخواست ته کوم زما دې جونګړې ته را دننه شه، لږ خیر دی، بیا چې باران ودري بیا به عبادت کې. زړه مې در باندې خفه شو، ډېر عبادت ګزارې، یا چې ته مې تنګی نو زه در دننه بشم. راغې په هغه جونګړه کې ورسره دیره شو. دې مې عبادت کوي ام کوي. څو ورځې ورسره ډېر زبردست عبادت وکړو. داسې د مقابلې عبادت یې وکړه که نه، هغه یو بل سره څه ورته وایي، هغه سخت د مقابلې عبادت. چې برسیسا وایي چې خدای نو زما څه عبادت دی، زه خو خوب کوم، دی خو لګیا دی، دی خدله خو خوب هم نه ورځي، زه خو پکې ډوډۍ مخورم او ځان نن وړی ډوډۍ پخوم، دی خو ډوډۍ باندې هم نرې پناره او په تنده لګیا دی. چې څو ورځې تېرې کړې دغه سړی دی برسیسا ته وایي چې باس زه دی نو ځم. چېرته ځې؟ نه زه خو داسې نه کوم که زه خو یو علاقه کې عبادت کوم چې هلته مې خلک وپېژني، ریاکاري خو نه کوم. بیا بلې علاقې ته ځم. یاره جي زما سره بس ته ښې او ډېر ښه عبادت کوې. وی نه 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 به دې ځای نه ځم. چې کله سړی ځي که نه یو دوست نه لږې لږه نرمي را شي. ورته وي یاره یو کار دا شیطان ورته اوس وایي. وی زه خو ځم، خو زما د پلار په نیکۍ یو تجرباتي دعا د هغه دم دی هغه درته ښیم. بس ته مې ولیدې چې تم ښه سړی او مدرې د باران نه دې راله پنۍ هم را کړه، یو دم درته ښیم. داسې دم درته ښیمه که نه چې په چا څه قسمه بیماري تکلیف وي ته پې هغه دم به جوړېږي. به دا برسیسا ورته وایي نه نه صاحب دمونه ماته مه ښایه، دم سره مې تعلق نشته، زه به دمونه په خلکو اچوم که زه به خپل عبادت کوم، په خلکو به دمونه اچوم. وی ولې دا خدمت خلق نه دی څه چې یو سړی ناجوړ شي او ته دم کې جوړ شي او عبادت وکړي نو ستا ثواب پکې نه کېږي څه؟ ته خو روغ نه، ته خو لیونی. او که یو سړی لیونی شي او ته پې دم واچي او جوړ شي د خدای عبادت به نه کوي څه؟ دا ګناه ده. او برسیسا وایي چې دا خبره خو دې ټیک ده، واقعي دا خو چې په خلکو دمونه اچوم خلک جوړېږي او هغه عبادت کې خو زما به ثواب کېږي. وی ښه ده راته وښایه. یو دم یې ورته وښو، دې ته لاړ. چې دم یې ورته وښو چې ته څوک غریب دی مزدورۍ پسې تللی دی د برسیسا او مزدوري کوي، هلته یو سړی بیمار دی. چغې وایي په خېټه مې دړ، په خېټه مې دړ، بیمار دی. څوک وایي حکیم راولئ، څوک وایي ډاکټر. برسیسا ورغی خواشی دی، ادم یې پې چوپ کړه، سړی ټیک شو. هغه برسیسا والا هغه بل بیمار بل روره شی شروع شو. خو چې څوک ناجوړه کېږي دلی بوځي او دې پې دم اچوي ټیک کېږي. خبره مشوره شوه. چې خبره مشوره شوه د بادشاه لور باندې لیونتوب راغی. ګوره که نه سکیم ته ګوره اوس که نه هغه خپل مشر ته ګوره په کومه طریقه تاویږي. د بادشاه په لور لیونتوب راغی. منډې ترړې نه جوړېږي. چا ورته وی صاحب هغه جونګړه کې یو سړی دی بابا دی ډېر نیک سړی دی او صاحب چې په چا دم اچوي نو خدای پاک یې جوړوي. ورشه راولئ. دله چې راغی نه نه زه خو بادشاه محل ته نه ځم، زه خو دلته خپل عبادت کوم، دلته به دله راولو. چې راوستله چې دم یې پې واچو جینۍ جوړه شوه. څو ورځې پس بیا پې لیونتوب راغی. دا خلک وایي که نه په دې جنکو پیریان رالل. دا ګوره ټول دروغ وایي، پیریان میریان نشته، دا څه چل ول دی، دا څه قصې پیسې دي. خو دې درته اوس نه وایم. خاوند نه خفه شي نو په ځان د قصده پیریان راولي. په دې مه خفه کېږئ، په دې مه خفه کېږئ. هلک یې خوښي او پلار یې غله نه ورکوي نو په ځان پیریان راولي. ټیک د پیریان حق دی مونږ منو. جنات دا صحیح ثابت دي، شته دی. په بعضو به وي ممکن ده، خو به چې ته په سلو کې یو کس دوی. دا نور ټول پردي قصې دي. ګوره دا دغه شیطاني چالونه دي، د شیطان هغه سکیم او سازش دی. اوس به ته وایې چې دا پیریان یا دا جینۍ لیونۍ شوه او دا څنګه په دې دم باندې جوړه شوه. نو را به شو د دواړو جهانو مبارک سردار له نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی کله کله شیطان ورشي په یو انسان کې ورننوځي نو هغه کې څه بیماري پیدا کړي. نو بیا ورته په زړه کې وسوسه اچوي وی فلانکي بوت له لاړ شه، فلانکي زیارت ته لاړ شه نو ټیک به شي. نو چې دی هغه بوت له لاړ شي یا هغه زیارت ته لاړ شي نو شیطان تیوځي. وګوره وی ټیک شم که نه. اوس هم زمونږ خلک ورې داسې کوي. په دې زیارتونو مونږ ځان له خپل نومونه ایښودي. دا تبې والا بابا دې تبه جوړوي، دا ټوخي والا سپیشلیست دې ټوخې جوړوي، او دا سرخوږي والا سپیشلیست دې سرخوږې جوړوي،
او دا ګردو والا سپیشلیست ګردې جوړي. الله اکبر. شفا ورکون کې څوک دی؟ الله دی. صرف یو الله دی شفا ورکون. دا بابا نیک سړی چې د ګردو بیمار بشو دی بچالته. دا کم بابا چې قبر کې وفات ته وته سر دم کو اچي او سر دل وسر خکېږي چې د باندې بسر خوږي راغی چاله بته. ها الله له وته کوي. دا موږ په کم سوچ کې پراته یو. او دا مختلف نمونه وي خو دي یو زیارت لو بل زیارت لو بل زیارت لا او د دنیا قصې پسې رواني ټیک تا زمانہ نیکان خلق دي اولیاء دي بزرگان دي او وفات دي داغي احترام داغي قبرون لتلل د شریعت مطابق او داغي باندې توسل نیولم زمونږ د دیوبند علماو یو طائفه یو ډله وي چې دا هم جایز دي اگر چې بعض علما ته انکار کوي لیکن قبر له شرعي طریقه باندې تل داغي احترام په خپل ځای دی داغي قدر په خپل ځای دی هغه نیکان دي صالحین دي لیکن دا بیماری علاج به مې دا کوي او دا بچی مې نه کېږي. زمونږ د خوا کې په دې ګاونډ کې پخوا یو دغه یو زیارت و نوم به وانه لما بعضې وروڼو به پیم شي خیر دی نو هغې باندې چا باندې به تبه راله دا پخوانه دا د باباجي د ما د خولې خبره ده چې بچا به تبه راله نو ابا هغه زیارت ته لاړ نو هلته به باقاعده ډولکې پروت و نو هغه ډولکې به یې غاړه کې واچو او ابه ډنګو او تاویده به ابه ډنګو او تاویده به او دا به سندره وسره وی چې د ډب د غاړې لاله زه راغلی یم تاله چې ته مې خلاص کړه د تبې د جنجاله او ډولکې به یې ډنګو داسې به ټیکي که نه دا قصې پیسې دي. دلته یو شوه وه ماشوم به یې راوست په هغې کې به یې وردن نه کړ سوری شوه وه ګوره نو دا ما ته پته ده که سوری شوه ده نو ماشوم به پکې وردن نه کړ وی دا به ټیک شي جوړ به شي دا شیطان پکې دننه ننوتي دا چل ورته وښیي اخواتې وباسي ښه نو دا چل وکړه چې لاړ شه نو پلانکي زیارت درب ولغ یو غوټه ورکړو نو یو زوی به دې کېږي نو دویمه غوټه چې ورکړي دویم زوی به دې کېږي نو چې درېیمه غوټه دې ورکړه نو څو زوی به کېږي درې نو ته 50 ورکړه چې خدای دې له مقرر کړي نه که دلی درکړم زامن څوک ورکوي الله قرآن حکیم کی فرمائی زنوے قرآن کے اللہ فرمائی سنگ دی یہب لمن یشاء اناسن چاله لونه ورکي ولمن یشاء الذکور چاله زامن ورکي او یزوجهم ذکرانا و اناسا چاله لکان جنکه دواړه ورکي ويجعل من یشاء عقیما چانه شن جوړي چې خدای د چا د شن فیصله وکړه قسم دې ک ډاکټر او بل څوک مولا بچي ور نیکان صالحان دا خپل مقام دی خپل مرتبه ده ډاکټر به تعالی علاج کوي خو جوړول دې نشي جوړول به څوک الله بکی دم بر باندې ځاچو بالکل سنت ته دم اچول خود در جوړول نشم نه دم جوړول شي جوړي بری څوک په دې دم کې په دې تعویذ کې او دارنګ په دې دارو کې شفا څوک کوي الله خو پاغه طریقه به موږ د اسباب استعمالو چې کوم موږ تر دواړو جهانو سردار فرمایلی نو حضور پاک مبارک فرمایي وی شیطان پکې ورنه نوځي نو بیا وته فلان کی زیارت تلل شه نو چې ال تلل شي شیطان تیوزي وی ګوره چې عالم ټیک شم کنه نو بلتم وی بلتم وی بلتم وی بلتم وی بلتم وی نو دې کور نه بیا आवाज کوي چې دلته په سر دل راشي نو کور نه आवाज کوي پیر بابا راو رسېږي وای کنه وای خصوصا دا بوډاګانې ښځې لري دا جورابه مخ چې نیولې دی دا کپه خوله پیر بابا راو رسېږي او کاکا صاحب راو رسېږي دا را رسېدل د الله سره تعلق لري دا د غیب علم چا سره دی الله سره دی تا نه هغه څه خبرېږي نیک بخته یو 2 رکعاته نفل وکړو پیر بابا پسې وبخا یو 2 رکعاته نفل وکړه وې ثواب کاکا صاحب ته ورسې یو کیلو روجي پخې کا او ثواب پیر بابا ته وبخا کاکا صاحب ته ورسوا او خدای دې ثواب ورسې وردا صالحان خلق دي پیر بابا چې کم نقش قد کار کړي پاغه نقش قدم لاړ شه کاکا صاحب چې کم کار کړي پیر بابا په کومه وجه دې لوی مرتبه ته رسیدلی وایا د الله په عبادت کاکا صاحب ته چې د لوی مرتبه ملو د پسور ته ملو شوی دا د الله په عبادت نو هغه طریقه یو نه اختیار یعنی چې غوي جوړی کړی دا شیطانی اثرات وسوسې دي جمعې پر ورځ باندې قبرون لم شمع وړل شریعت کې چورلټ ګناه ده شمع څه لپاره وړي زیارت ته څه ضرورت ته پکې چې د صحابه او نبی علیہ السلام قبر مبارک له شمع وړي دي چې د تابعینو د صحابه کرامو قبرونو له شمع وړي دي
او یو کس پکې زه نوم لیدې کاڼې راغشتې دی د زیارت چې زه ورغلم مټه مې کلکونې مې دا څه کې جنازې نه را روان یاره اوس ما ته پته نه لګي صحیح مقصد خو وی سبق مې نه زده کېږي نو دا راته چاوي چې دا دوه کاڼو باندې جبه وټکوه نو جبه به دې برابر شي خدای خبر نور ته نیم خبر خو ما ته دا ټکې وې مې دې خوا که چې دې په دله وټکوم چې ټیک کېږي او که نه ټیک کېږي دا څه خبرې دا شبهې دا شیطانی وسوسې دي ګورئ دا کار مې وشو نو زه به ځم او زه به دا کوم دا د ګناه کارونه هیرونو د الله نزدېکت په هغه طریقه کې دی چې کومه د الله او د رسول طریقه ده په کومه طریقه چې ما ته الله ښولې ده او ما ته د الله رسول ښولې ده چې په هغه طریقه روان شم بس دا د الله د تقرب او د نزدېکت نښه ده او که هغه طریقه مې نه استعمال کړې په بله طریقه نه شم نږدې کېدی نو هغه بادشاه په لور باندې دی لوبه جوړه کړل او بیا به ورته وسوسه اچوله دی به لاړ پیریان به ترې لاړل ټیک به شو بادشاه ته چې تا علاقې ته جهاد ده اوس چې جهاد لدي فوجم بوزي دی جنې سره سوکم هسې نه بیا چې زه لاړ شم هغه دوره پې را نه شي دې سره به سوکم مش اوس شیطان دی وسوسې خو ورته چې وی صاحب داسې وکړه چې همدغه برسیسا سره یې دیره کړم بس هغه به حفاظت هم کوي نیک سړی دی او بله پکې دا فایده ده که دوره پې راځي د نږدې نه او پې دمه مچوي برسیسا لی راوست هغه وی داسې ده چې ته کوم پردی جنې به د ځان سره دیره دا ګناه را باندې کوي زه ګناه نه کوم وی داسې خوا کې کور به جوړ کړو دا جنې به هغې کې دیره خو که دوره پې راځي مهرباني وکړه غوندې ورځه او دم پیچوه او زه پلان کې علاقې ته ځم زه ډېره ښه ده هغه قصه اوږده ده لږه وخت هم کم دی او لږه تفصیلي ده خو دې بالاختصار درته ویم دې ته نوبت ورسېد چې هغه جینۍ باندې به د دم اچاو او بوله راتله دې به ته دې ته نوبت ورسېد چې دا هغه جینۍ سره ګناه وکړه دې هغه ته خشته که هغه د ته په ذهن کې خشته که شیطان دی ګناه یې پرې وکړه چې ګناه یې وکړله د هغې امید پیدا شو اوس به څه کېږي اوس خو که بادشاه راغی وي چې دا دې څه چل کړی دی جینۍ مړه کړه او خښه یې کړه یو ځای کې ګوره یو یې پې زنا وکړه دویم یې پسې چل وکړه قتل یې پې وکړه شیطان چې بادشاه راغی او تب معلومات یې وکړل جینۍ څه شوه ده نه تپوس وکړو جینۍ زه خو نه یم خبر چې لیونتوبه سر به راغلي تښتېدلې به چېرته هېڅ پته نه لګي 3 شهزادګانو د باچا 3 زامن دي 3 واړو په یو شپه خوب ولید دې خو خوبونه هم سړي ته ورچوي که نه یو زوی ته شیطان په خوب کې وایي چې ورشه وګوره هغه پلانکي دی کې هغه یې وجلې ده او خښه کړې ده بل تم 3 واړه چې سار پاسېدل 3 واړو یو شان خوبونه لیدلي وو بادشاه ته بابا ما خو داسې خوب ولید ابولي ما خو هم داسې ولید ابولي ما خو هم داسې ولید یارې واقعي چې د دې برسیسا دا لوبه نه کړې چې کم ځای خولی او 3 واړو د شیطان چې لاړ ځای وکړه نو پکې الورې راووته مړه وه الاله شوې وه مړه پکې راووته اوهو دې ګرفتار که او په سولی یې که بری او خیجو د دار سر ته او سولی یې که اقه شیطان وله په خپل شکل راغی مرګري څه دي وی خدای دې تباه که دم دې راته خولی او غرق دې کړم د هغه دم په ذریعه دې تباه او برباد کړم 2 ګناه شو پانسي کېږم اوهو زه څه خبر وم په وخت به راغلی وم نو ما به زه اوس دې بچ کومه ما له چل راځي داسې به بچ کړمه چې بس وی څنګه مې بچ کې وی دا سر دې ما ته راښکته کړه وی دا چېرته کېږي نو ګوره چې ته زما تابعداري نه کوې زما غوندې عبادت گزار تا لیدلی دی خوار شې مرې او غټ غټ ګناهګار مرې سر راته ښکته کا دا سر دې ښکته کا تړلی خو چې څونه دې وس کېږي سر دې ښکته کا نو د دې اوس وباسم بچ کوم دی چې د سر ښکته کا هغې پې تورې غزار وکړه بادشاه او مردار یې ایمان نه خلاص کړ دا د شیطان هټ کنډي